وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا وشيخ قال اخبرنا رسول الله وعن قتاده قال اخبرنا ابو علي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال سمعت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من احبهم الي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي الباب عن علي بن مسعود وابي سعيد وعقبه بن عامر وابي هريره وابن عمر وسمره بن جندب وسلمه بن الاكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عمرو وسلمه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه وكعب بن مرة وابي محمد وعبد بن عباس ويعلم بن اميه ومعاويه رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث حسن صحيح وهو قول للفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم انهم كانوا يصلون بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. واما صلاه الفوائد فلا باس ان تطلع بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المدني قال يحيى بن سعيد قال شعبة بن مسعود على تسمع من ابي العاليه الى ثلاثه اشياء حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لاحد ان يقول على غير يونس بن متى. وحديث علي رضي الله عنه القران ثلاثه. بسم الله الرحمن الرحيم. زيد جرام لك توجه وساته باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. والعصر في انزاء وقال ولذا مسألة الدورة بخاري کی بيدة بها إجمال الأمة دلت ورا أوقات المكروهات ليه يوم طلوع جكم محمر ناخي يوم غروب جكم وقت الغروب مر ريوزي يوم استواء جكم وقت مر بسر قدريگی تزوال ما پویکڑے یا دلرگی ویخ تنور راول سیگی او بیا لابل طرف تو وجود شوی نی یاد ہے داغی تفصیل ماتا ستوی دینا سو شو لکا دریشو کم غروب استواء دا دریزان لکا زمان دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیزو پدے کی یوم لم نسیگی نفل بھی او فرض او قضا صرف یو ورکوټه خبره پکښتا چې دغه ورځې مازدیګر د غروب په وخت کې شي کې هم تفضل په اختلاف درم اوله شي دا یو ورکوټه باندې پکې وایي دې تفصیل لا دي هغه تاسو باندې نه کې اسبا روان ان شاء الله زموږ چې په دې اوقات او ثلاثو کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په باندې صلات ما جائز نه دي فرض وی نفل وی وتری هر یو مستوي صرف کم وي عصر یومینی د غروب په وخت کې کول شي د مستقیم دا ایمو ثلاثو په باندې سړي فرایض پکې وي جائز دي پدې درې وختونو کې څه پکې جایز دي فرایض او نوافل پکې جایز نه دي هغه فرایض پکې جایز دي او کم فرایض هغه پکې قید لګي کم فرایض وایا چې کم ته ودوي او دی وخت را پاسه او یا یې ودان او دا وخت لرياش لکه دا مسله تیرې په کومه بلوس کنه کم فرایض لکه ته ودوي او دا وخت راوي شي نو پکې کولې شي یا څه یا یې ودان او دا وخت لرياش هغه فرایض پکې نو دا ورغین د مطلق نه یادای کم یادای لکه چې ودی او را پاسه نه پکې کولې شي یو او یا یرو در نو دا وقرایات چې متقینا ای مسله سوي دا پکې کولې شي او دویم سوي دویم شافعي سے یو ټکی وای شافعي سے سره په چې نوافل ذوات الاسباب پکې کولې شي
नवाफिल ज़वातुल असबाब पेजने न पेजने नवाफिल ज़वातुल असबाब नहीं तो वही कि द बंदा द इख्तियार न इलावा यो बल सबब है लका तहियतुल मस्जिद द बंदा द इख्तियार न इलावा यो बल सबब है तहियतुल मस्जिद जुमा दाखिल के लिए सबब दे चुका तहियतुल वुज़ू सलातुल कुसूफ देव सबब ले द इंसान द इख्तियार न इलावा सलनी जो सबब दा वक़्त सी बोलेगा हुआ है द इंसान द इख्तियार न इलावा यो सबब ले यो सबब इसी दा वक़्त सी लगा दा तुलू पर वक़्त के तर्जुमा दाखिल शे या दस्ते हो या दा गुरु हो दस्तेवा वक़्त के दस्त हो और या जुमा दाखिल शे लेकिन और मुस्तदवातुल असबाब ये वादे नहीं यो गुनाह दा नौ शो तफौरन दाखिल पर तोला दे तौबा वास्ते दा वक़्त नौ शो फौरन यो वास्ते او यो बलम दे सलात बे मक्का मक्का मुकर्रमा की शाफी से हुई आर वक्त अर यो मजबूर उस यो दरबिया में मां जबुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर औकात सलासों की यौम सैनन फर्दन काना व नफल क़ज़ाअन व अदाअन इल्ला सलात अल असर सलात यौम गुरु के बस और द इमाम सलासों पर बांधवाया फराइज मके जायज दी हुक्मिया एकम उदवे और आविश विदा टेप के याद न ये रोदा टेप के अंदर रियाज शो और बल तवाही हुई नफल दागी पर इल्म जायज नहीं को सिर्फ शाफी से सो नफल कायदे को आया नवाफिल ज़वातुल असबाब जो सबब इदा नवाफिल शी और बल सलात बिमक्का दाफिया इख्तिलाफ शो दूसरे दराशा औकात बाद फजर और बाद असर सबब औकात बाद सलात फजर नसिबा और बाद सलात असर औकात बाद सलात फजर और बाद सलात असर माजिगर मुंदे को कदाले नफस और मसार मुंदे को अरे नफस ताकि उनको नूर दी ताकि सरे दाऊद ज़ाहिर इब्न हज़म वही वे हर टेक्स्ट पर मुझ पर जायज़ थे दाऊद ज़ाहिरी इब्न हज़म से वही हर मुझ पर जायज़ थे दाऊद ज़ाहिरी इब्न हज़म वही हर मुझ पर जायज़ थे और मौलाना से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत काब इब्न उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू बकर और काब इब्न उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु मुतलक़न क़ाइम नहीं द जवाब अगर का क़ज़ा का फर्ज वही तो भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी बस में काब इब्न उजरा रज़ियल्लाहु मुतलक़न द अदम जवाब नहीं थी तो फर्ज है उनका नाम बड़ी अर्ज़ थी और ज़मीन पनीज बांधे क़ज़ा दा फ़वाइद जायज़ है इमाम से बोला सोका है सोरी पनीज ज़मीन पनीज से जायज़ है का क़ज़ा दा फ़वाइद जायज़ है और नफल पर की मुतलक़न सही नहीं ज़मीन का वो सुफयान सोरी पनीज बांधे क़ज़ा दा फ़वाइद जायज़ है और नफल पर की मुतलक़न सही नहीं ज़वातुल असबाब भी गैर ज़वातुल असबाब और ज़मीन पनिस पर के वाजिब लेग़ैरिही जायज़ दी लेग़ैरिही जायज़ नहीं ज़न पे का ज़मीन पनिस वाजिब लेग़ैरिही पर किसे दी जायज़ दी वाजिब लेग़ैरिही जायज़ जबी तो क़ज़ा कोल शे कभी तो वाजिब लेग़ैरिहा और दो रकात तवाफ की करती अब मुझे खला करता सवाल के बिना तवाफ दो रकात सार मानता न पस माजिकर न पस सवाल न करे मुवाइब ता वाजिब होता तो वाजिब के वाजिब क़ज़ा को कोल शे ما بيصوم اسمه واجب دي يو واجب لعلمه إلى كبيرة يو واجب
لغيره لك ركعتين د طواف دا د طواف د وجنه واجب دي د طواف دیونه کې بیان کړه نو په منځله د نفل دي لکه نفلو کې تعالی اختیار دی نو دې دوه رکعاتو چې کوم سبب د طواف دی هغه کې تعالی اختیار دی چې طواف دی کوم به خامخا کې لیکن د نفلو کې تعالی اختیار دی په کولو نه کولو کې او د دې دوه رکعاتو واجب الطواف په سبب کې اختیار دی طواف کتا طواف کو خدا دوه کې طواف دی نه کې ویتر په خامخا کې ای که مشابه شبهه کتاب ولازمان کې سموي مولانا سے قواعد ہوتے دې دوه وختونو کې د فریض باندې قضا د فواید کول شي د واجب لعینها کول شي او نفل پکې بالکل نسې کېږي او واجب لغیرها نسې کېږي په حکم د نفل کې دي اوس واجب د په حکم د نفل لا دا کوم سبب دی هغه ثابت دی دا زموږ مذهب شو والبراش مولانا صاحب ابن قدامه حنبلی د احمد مذهب اندغه دي کړي دا سره نو کا ابن قدامه حنبلی په مغنی کې ابن قدامه حنبلی په مغنی کې د احمد ابن حنبل مسلک اندغه دي کړي او د شافعي صاحب باندې پکې قضا د فرض صحیح را څه کوي هلا شافعي صاحب باندې قضا د فرض صحیح نه کوم څه وایو او نوافل ذوات الاسباب پکې صحیح دی لکه یاد لرئ څنګه ذوات الاسباب څه پیژندل کړه ا دې کې صحیح وي او اوقات ثلاثه کې جایز وي او صلات بالمکان پکې جایز وي او امام ترمذی د احمد مسلک شافعي سره لیکلي دا خدای نه کوي فاجبنا مجبلیانو سموي د شافعي د مسلک څه مم بشان قضا د فرض پکې صحیح کا وایا او مطلق نوافل نشي کولای کوم نوافل پکې کولای شي ذوات الاسباب په پیژندل کړه او صلات په مقام پکې صحیح دي او امام ترمذی د احمد مسلک چا سره لیکل دي شافعي سره او مغنی کې ابن قدامه هم سره لیکل دي اوس براش مولانا صاحب دا په پیږي او مالک مسلک هم سره مالک مسلک چا سره دی یوایا پدې اوقات دعاو کې د فجر او د ظهر نه د عصر نه پس دي د ابن حزم او داوود ظاهری پولیس پکې هر من جایز دی او د کعب ابن عجرہ رضی الله تعالی عنه او د حضرت ابو بکر رضی الله عنه پولیس پکې یو منظم جایز نه دی اوس مالک کوم سره مرګري کا مالک امام ابو حنیفه او احمد کوم مغنی لیکل دي ابي سوي چې پکې قضا د فواید جایز ده او نوافل پکې بالکل جایز نه دي د ذوات الاسباب دي غیر ذوات الاسباب او واجب لعینها پکې صحیح لغیرها صحیح دي او د شافعي سے پر روایا قضا د فرض پکې صحیح ده او نوافل ذوات الاسباب پکې صحیح دي او صلات په مکه پکې صحیح دي او مولانا صاحب احمد مسلک امام ترمذی شافعي سره لیکلي دي او د دې په خبره ده او درای روايه امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ نصوص ظاهره دلیل دي ظاهره کړي څنګه د رسول الله مبارک فرمایي جوان ته داخل شي نو برکات کا او یې هر دې او داس ته وکړه برکات کا هغه په ویلا وخت او دونه وخت ذکر پکې ان شاء الله ذکر نصوص ظاهره دی پچا کې وتحیۃ المسجد کې وایا وتحیۃ الوضو کې وصلات الکسوف کې وصلات العیدین کې ویغه کې تفصیل دا وخت دونه وخت نشتا صلات التوبه الى غیر ذلك اس د وخت او دونه وخت تفصیل پکې نشتا ویغه په خبره کړه هغه جایز دي او کته وی چې ما سره روایت د منع راغلی اوس براشي د حدیث چې په دې وختونو کې مونږ کې او پیغمبر مبارک منع کړی د صلات بعد العصر او بعد الفرض نه بدغه مستثنا دي لکه ما ته خبره کوي حاصل رو باصله د ناشافي سے دلایل مې ته یو دوه نه وسه مې راته وي
اغا نصوص چې وارد دي په تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو صلات الکسوف وغیرہ کې هغه مطلق دي المطلق یجي علی هغه کې وقت نه ویلي ارته مې هغه کوئی وخت جمعه تاسو کاو مطلب دا چا وایي او دا څه کو تور کاته کاوه هر وخت کې او ګناه د نو توبه واسا هر وخت کې او صلات الکسوف چې کوم وخت جو بس کاوه او چې ته احادیث منع کړه دا توبه ما نو دا څه دي مولانا صاحب دا د مستثنا امام شافعي صاحب دا څه ما دا څو ګورم ورکړه موږ سوای موږ دلایل کوم ردي چې تواتر تحصیل د منع روایت تو براش یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبره خلاصو منع کړی دا صلات په اوقات خمسه کې منع کړی صلات په اوقات خمسه کې دا ثلاثه تمام کی کما دا ثلاثه نه منع کړی نه او د صلات بعد العصر او بعد الفجر نه منع کړی دا بالکل منع کړی او اگر سدي مولانا صاحب متواتر دي یا خدای سدي متواتر یا به مسویو قالو به ویلو محرم دي وایا کنه اسدي متواتر به مسوي محرم دي دریم مسویو قاعده کلیه ده سلورم مسویو غیر محتمل دي بنم مسویو علت وسر ذکر دي علامات المعاد کې راځي لګران دي کنه یو سړي را متواتر المعنى دوی مسوي اکبر سند متواتر من حيث المعنى متواتر من قدر من طرف متواتر دي دوی مسوي محرم دي دوی مسوي قاعده کلیه سلورم مسوي غیر محتمل دي بنم مسوي علت وسر دي نو په ځما خبره لو سره دا اوس د دې درو وختونو په مخ کې کو درې وختونه دا غینا استثناء نشي کولې کدا درې واړه وخت دا خبره دا درې وختونو کې شافعي صاحب سوي الا کوئی فرض پکې کول شي او نوافل ذواتو اسباب کول شي او مکه کې کول شي درې وختونه کې دونو غروب استواله ما وایي کنه استثناء ولې نشي کولای حدیث منعنا جواب ذکر علت مذکور دے سمجھ دے لگا علت سرے يتدرر بين قرن الشيطان او تدرر بين قرن الشيطان او تسعير جهنم دے باغ ټول فرض اگر تو فرض بکی قضا کی غلط دے وایا دیما یا خدای زمانے کو تو رسول پاک دا قرض و فرض و قضا کئی ناسی او نائب اغلم دے بیم نوافل ذوات الاسباب کئی اغلم دے او کمکدہ اغلم دے اسے کے استثناء کتا خبرہ تخلاصو ما استثناء دے نشی کولی لاغی مطلق و تنشی اعتماد مطلق ویجی رائے تاقیلی بلکہ دا غیر با اغیقی با دے استثناء اغیقی بسر پاما کہ اغا منذون تحیت المسجد وغیرہ ہر وقت کھولے درو کے مکوا بولے مکوا تو نماز اور منع روایات متواتر دي دین اغا مستثنا کو دا غیر دا مستثنا شافعی سے دلی منع اغا مستثنا گئی دسو کو منکا دا غیر دا مستثنا کو دا ہوتا بولے دا مستثنا کو بلا متواتر دي دا مستثنا کو بلا قواعد دي دا مستثنا کو غیر محتمل دي دا مستثنا کو مجدا محرم دي دا مستثنا کو بلا علت موجود دلیل هغه مستثنا کوا چې اپا کې صحیح دي ولې صحیح دي هغه کې تدعو بین قرن الشیطان او تدعو تصير جهنم دي علت مشترک نه شي کېږي دا به د ګورنشتار په ویل دا ټیک خبره او دویمه خبره مولانا صاحب دا احادیث کتبه کې د استثناء له کومه ترتیب ورکو ټیک شو هغه احاد دي لا د متواتر هغه مبیح دي چې دا محرم دي هغه محتمل دي مرتبه احتمال پکې شته او دا ځنی غیر محتمل دي هغه دا قاعده کلیه ده قاعده کلیه ده دې سره علت دې ترتیب ورکو درې مې سمېږي چې هغه تم په خپل ظاهر نه عمل کوي ولې حایزه ته مستثنا دي حایزه ته وخت کې پیدا دي او حایزه ته شي نو ته هغه هغه چې دا وخت نه کوي نو ته دا پاتې شي کوي او ته زماده متواتر روایت
दा आम मखसूस में मुनबार वाले का नस्बती कह रहा ना खुदा के खास के खुदा ने आम मखसूस में मुनबार कर बेअई दलील बस दलील था खास के जरा का कोई के खुलासा का खबर उस बना भी हो नुक्ते लाना था बिना नमाज़ीगा तमांदना बस तुम दवले फर्ज लक़दा आई और सर तमांदना फर्जना नुकाई नहीं रिवायत में मौजूद है और द फर्ज लका कायली कि दा औकात अल्लाह द ज्यादा पर मुख्तस कर ली द फर्ज पर दा अपन द साहब मुझ के उसको के पुलिस के नशे को और अगर जिक्र दा अपन पर के इस्तेरार द उसको के पुलिस के नशे को न दा अल्लाह मुख्तस द फर्ज लका दा अपन पर के उसको के पुलिस न दा के खला और बंदे के होता तस्वीर द जहन्नम नहीं तो ना पके तुलू पैदा करता है तो ना पके गुरु पैदा करता है ताकि अब दुनिया जब दुनिया तो जब से بعد الفجر دا الله جل وعلا متصدرين فرض دا خپل پکې رسو کول شي قدم لري نمبر پکې سي خلاص کړه اوس بلاش مولانا صاحب د جواز مکی لپاره د دې واجب خبر خلاص شي یو روایت دی جبیر بن مطعم عجیب ده یې جبیر بن مطعم رضی الله عنه روایت دی سوای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يا بني عبد مناف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا عبد مناف کا قریش لقب دے بني عبد مناف کا قریش لقب دے يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت لا تمنعوا احدا طواف بهذا البيت جزوز بيت الله طواف में मना कवा वसल्ला अय्यत साअत शा'a من ليل او نهار क्या हुआ या बनी عبد मुनाफियात के لا تمنعوا احدا طواف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار أروح كي نميماني كوا أروح كي ميماني كوا تبقى تقولي كراروان داخلي jadi muta'addad jawabun li yang wahabi ila mustarib sanadan siapa sih wahabi ila mustarib di sanadan ya lain ilmu ta'id wahabi mustarib di sanadan dia lain panas puraya ki wai da'ife हम शादी से तालीम का औकात पाते बड़े तालीम का औकात बनाने पड़ा दिया जा सके बेटा जरा यो तकलीफ एकदम सब बताइए देव तारीफ नरे खुशाल शुद्ध तमेर हो रहे तो चक्कर हम जमा को करा देना मान दे रही था हर टाइम बताता जमा दरवाजा खुला भी रहा समझ सकते दशमी पर तो वाली दरवाजा खुला चार पता दशमी पे हो जमा दरवाजा खुली نقول بعض اوقات فعول مستثنى دي بعض اوقات فعول دا جمعات باندې کو ارزو چې په سټي مستینو کوي دی باندې نو بعض اوقات فعول څه دی لکه مستثنى د یو وخت اراده دا د سبق اړو ما نو بعض اوقات د خوب د ډوړې د اکن وغیرہ د فعول څه دی مستثنى نو دا پیغمبر مبارک اشاره دې تکي چې د مکی جمعه د محلي د جمعه په شان نه دی کله شپې زوم طواف کوي نو کوي د شپې په نه باندې کله غربي زوم طواف کوي نو کوي د غربي په نه باندې د مکی جمعه د عام مساجد په شان نه دی وای نور بعض اوقات شرعا مستثنا دي چې د خپل عرف کې بعض اوقات مستثنا کو نو شریعت د وجه نه استثناء کې بني نو سو جواب شو وحاوی وی مسترد دے سندن دے لعلم ضعیف دے ما سوئے میں اوقات دا خمسا دا پینزر دا دے مستثناء دی جاسر مولانا سیبا وعرف سلام جاسر مستثناء دی وعرف سلام وشرع سلام عرف دیر ودمان شرع سلام وروايات متواتر او دے مستثناء لکہ مالا غی مثال دا یو بر روایت
इल्ला सलात बिमक्का इल्ला सलात बिमक्का ज़ईफ़ है। अब अबू दाऊद भी के ज़ईफ़ थे रावश इंशाअल्लाह बोला दे देखो शक नहीं अब ज़ईफ़ रिवायत थे और ज़माना रिवायत हुआ है क्या वैसे ज़माना रिवायत मौलाना से या आला रिवायत की मुतवातिर शाबा इमाम तहावी वही के मुतवातिर दी हवाला रकम रिवायत मन तदरिक बिजुर नगवरी मन शा बिजुर औकात के तहावी मुतवातिर दी और बशवाफियों के खत्ताबी वही मालिक सुनन वाला नासरा नोट का बशवाफियों के खत्ताबी वही खत्ताबी मालिक सुनन वाला और फमान वाले को के इब्न अब्दुल बर वही शवाफियों के सुख में आते खत्ताबी साहिब मालिक सुनन और हाफिज इब्न अब्दुल बर में आते साहिब इब्न अब्दुल बर इस्तिआब वाला मालिकी और जलालुद्दीन सुयूती और तहावी मुतवातिर थे द्रेम में सोए अला मुहर्रिम इशारा द्रेम में सोए मुतलक इस्तिस्ना दमुन दून मुस्बकी निश्ता मुतलक इस्तिस्ना दमुन दून मुस्बकी निश्ता मौलाना से बोले कि रोजीबन मुख्तलफ हुए मां यदि मक्की मुतालिक तो बुखारी और रिवायत के सरे नोट का जैसा खबर आता है मक्की मुतालिक तो बुखारी रिवायत के सरे नोट का तवाफ उमर बअद सलात सुबह जवाब तवाफ उमर बअद सलात सुबह सवाल मादन पर फरकिबा हत्ता सल्ला रकअतैन बिज़ी तवा तवाफ उमर बअद सलात सुबह फरकिबा हत्ता सल्ला रकअतैन बिज़ी तवा से होगा बुखारी के रवायत में सलामे क्या ले वफीह लफज़ लगा बैन अलक़ौसैन قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت لها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة للصبح إذا أقيمت الصلاة للصبح فتوفي على بعيرك إذا أقيمت الصلاة للصبح فتوفي على بعيرك والناس يصلون أرد مسكي تقبل توافقا ففعلت ذلك سمعوا ففعلت ذلك ولم تصل حتى خرجت ولم تصل حتى خرجت هذا ما دلائل شو معنا سير مزور بسيط وبه قال حدثنا احمد بن منيع الشيباني قال حدثنا هشام قال اخبرنا منصور واسيدي ثقة ثبت عابد منصور واسيدي ثقة ثبت عابد عن قتادة الشيباني قال اخبرنا ابو العالية رفيع بن مهران ابو العالية الرياحي رفيع ابن مهران ثقة عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت غير واحد من اصحاب النبي ديرنا منهم عمر بن الخطاب وقال من احبهم ديرنا وديرة محبوب لي الي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر بعد صلاة الفجر بعد الفجر نصباح خطونا مصدر وبدون صار منطقه بعد صلاة الفجر بعد فريضة الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس هذا مطلق دي دوغرا قاعدة محرم دي مطلق دي استثناء پکشتا دینا اس خبروں میں سے دیکھا او کہتے ہیں فرض پکی والے کے جواب میں رہتا ہوں اذا وقت مختص کیا دفعہ دے فرض اللہ اذا خپل فرض پکی رشتے کے کولے شے مقدر فرض پکی کولے شے لا سجوا وفي باب عن علي باب داود كده شمير الصحابه وصل صبر دي او ده ابن مسعود بتوحاوي كده او ابو سعيد وبخاري مسلم
मुस्लिम के अबू सईद बुखारी मुस्लिम के और उक़बा इब्न आमिर बुखारी के अबू हुरैरा इब्न उमर सहीहैन के समुरा इब्न जुंदब और सलमा मुस्नद अहमद के ज़ैद इब्न साबित मुस्नद अहमद के ज़ैद बिन साबित मुस्नद अहमद के अब्दुल्लाह इब्न उमर तबरानी मौजूद मुस्नद के अब्दुल्लाह इब्न उमर तबरानी मौजूद मुस्नद के मुआज़ इब्न अफ़रा नसाई की सुनाबिही ला अब्दुल्लाह सुनाबिही लिखा अरे कहते कि खबरें तेरी भी दिखा कहते कि इख्तिलाफ में सोबत सहाबी भी सोबत न हुई लेकिन वलम यस्मा मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सोबत सहाबी हुई यौ अब्दुर्रहमान सुनाबिही अगर कि फला रवा रसूलुल्लाह मुबारक वफात शे हम मुखजरबीन होना अब्दुर्रहमान सुनाबिही द मुखजरबीन होना दे रसूलुल्लाह मुबारक दे वफात दिला फला और अब्दुल्लाह सुनाबिही दिनों ने कहा अब्दुल्लाह रसूल सोहबत के इख्तिलाफ से तो सहाबी भी तोड़ना और दिन सुनाबिह इब्न अल-अअसर दे अगर सिर्फ क्यों हदीस मनकूल दे देशे भी दिमाग के क्यों हदीस मनकूल दे इन्नी मुकासिरुन बिकुम अल-उमम फला तक़तिलुन नबादी खुदा अब्दुल्लाह सुनाबिह दूसरा रिवायत मकम देखे मुस्नद अहमद नसाई के मुअत्ता इमाम मालिक के मुस्नद अहमद नसाई मुअत्ता इमाम मालिक के और आयशी पर अबू दाऊद के काब इब्न मुर्रा तबरानी मौजूद औसत के अबू उमामा मुस्नद अहमद के अम्र इब्न अब्बासा मुस्नद अहमद मुस्लिम अबू दाऊद के मुस्नद अहमद मुस्लिम अबू दाऊद के याला इब्न उमय्या मुस्नद अहमद के मुआविया बुखारी के قال في حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح وهو قول اكثر الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كتابين انهم كرهوا كراهيه تحريمه الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وأما الصلوات الفضائل فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. تطبيق فهم نشتا تو حبيبي ويبدي की हदीस नشता हुआ طول أئمة متفق طول أئمة أربعة إذا قضى بني كل شيء حديث بني نشتا وجد السر تبقى ما هو إذا الله مختص فرائض لکڑی استبر تو کوئی کم پہ کولے ہے او نووی سوئی کوئی پدے کے اجماع لپدے او علماء کے دو صحابہ مخالف تھے نووی کے اجماع دعویٰ کرے سو صحابہ مختلف تھے دعا کعب ابن عجرہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما مخکدہ وبعد قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد الحذان قال شعبة لم يسمع قتادة بن أبي العالية إلا ثلاثة أشياء لذلك قتادة أبو العالية رياحين نقل يا ذلك بدري حديث يريد لي يو حديث عمر كذا تيرشو النبي عليه السلام نهى عن الصلاة بعد حتى تغرب الشمس وبعد الصبح تطلع الشمس لا تقف الليل يريد لي أو حديث ابن عباس لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى طبعا في شهادة الملك كذلك سبلوي إذا يونس فجرنا بهترين وده سؤال कि रसूलुल्लाह मुबारक को बेहतर जरूर अंबिया बाद उलमा को जब अहद न गैर पैगंबर हुआ कि उम्मती का पैगंबर नंबर दाद यूनुस से तक जिक्र के अलग को लगा तकलीदा कब ये रहते थे तो दोनों को क्या अल्लाह मुआखजा करेगा दोनों से बेहतर है तो याद रहे अहद न गैर पैगंबर हुआ या तवाज़ु नबी अलैहि सलाम दा او یادا چې د خیریت معنا او پیژنه خیریت دا چې د یونس علیه السلام هر تک پکې راشي نو دا خو بیا یو پیغمبر هم چې موږ وایو چې د پیغمبر غوره دی نو دا څه نه چې یونس هر تک پکې راشي سو جواب مې وکړ درې کم الا یو دا چې غیر د پیغمبر بل څه دا نشي ویل دوی مې څه وایي
چې دا یونس علیه السلام او وجه به ذکر کړه چې هغه چونکې د مړي ګېډې ته تللی سو دا خبره نه دي او یا تواضع د رسول الله مبارک او یا درې مې وایي چې د خیریت دا چې د یونس علیه السلام هتک پکې راشي نو د پیغمبر هم داسې فضیلت به نشي بیانولی چې د بل پیغمبر هتک راشي دریم حدیث د علي القضاء والثلاثه دا به راشي انشاءالله مزید یو هغه چې علم یې ني او فیصله کوي راشي چې علم یې ني ترمذي کې روان علم یې ني او فیصله کوي دا دوزخ ته ځي دویم هغه چې علم یې وي خو په رشوت او په سفارش فیصله کوي یو دا چې علم یې ني فیصله کوي دویم دا چې علم یې وي خو په رشوت فیصله کوي پوهېږې نو دا دواړه دوزخ ته ځي او بل هغه چې علم یې وي د علم مطابق فیصله کوي نو جنت ته خیر دا به راشي دوی به دا درې حدیث یې اورېدلي امام ترمذي وایي دویم دا د علم محمول دی نور هم شته یو د ابن عمر روایت یې اورېدلی دی په مانځه کې دا سره نور که د ابن عمر روایت دی په چا کې په مانځه کې هم دی اورېدلی او بل یې د ابو موسی روایت ته اورېدلی د ابو موسی هغه د موسی علیه السلام واقعه ده د رؤیت د موسی موسی علیه السلام رؤیت د الله کړی او یو حدیث د کرم دی د قیامت په فتنو کې راځي نو دا د علم دی څو حدیثه مې وي یو د ابن عمر روایت دی په څه کې لکه په مانځه کې یو د موسی علیه السلام د رؤیت دی د ابو موسی اشعري والا او یو د کرم والا چې د فتنو دی نو هم دی اورېدلی خیر دا مې اورېدلی دی ورته کلام نشته باب ما جاء في الصلاة بعد العصر والبسيط مولانا به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر لانه اتاهما فشغل عن ركعتين بعد الظهر فصلى لهما بعد العصر ثم لم يعد لهما وفي باب عن عائشة وام سلمة وام وابي موسى رضي الله عنهم قال وروى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن وقد بلغ واحد من النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد العصر ركعتين وهذا خلاف ما روى عنه انه عن الصلاه بعد الفجر حتى تقوم الشمس وحديث ابن عباس رضي الله عنهما اصح حيث قال لم يعدهما وقد روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه نحو حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد روى عن عائشه قال رب الدماء تبرينا صلاه بعد العصر قتيبة بن سعيد البغلاني تيشيولي جرير ابن عبد الحميد الكوفي سفيان جرير ابن عبد الحميد الكوفي ثقة او عطاء ابن الصائب الثقفي كوفي ثقيف كوفي او صدوق فاخر وقت قابل نقصان راغلی صدوق فاخر وقت قابل نقصان راغلی روز هر شپه به قرآن شریف یو ختم يختم كل ليلة بقرآن هر شپه سعيد بن جبير مشهور تابعي عن ابن عباس قال انما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر اما ذكر نفس دو رکعات کړي الله اکبر لانه اتاه مال وراغ مولانا صاحب ضرب په وکاو رسول الله ور حدیث ورس رسول الله صلی الله علیه وسلم اور ترانه ورته دو رکعات مونږ كده بقى حديث لوګو کا صحابو کې اختلاف اذا وی صاحب دوه کاته کړي دي ما دي کرنا مسو کې نه کړ نو دی وی دا څنګه کوي صحابو کوره بولې کو حضرت عائشہ صدیقہ له تورشا او عائشہ نه تاسو کا چې هغه کوره کا عائشہ دا عائشہ وتوی دا دما واقع سره دا واقع پیما دا په سلامه سره ده دا یو هغه نه تاسو نو هغه واپس لاړ صحابو لا بمنت عائشہ ما تدوي بخلال له مسلمه نه نو کوره واپس مسلمه نه رضی الله تعالی عنها پورا واقع پورا شراغي ویلو په صحابو ورته کلمه درکاتین بعد العصر چې حضور پاک کړی دي نو هغه وی نبی رسول الله ما کردا اعلان وکړ او د انصار صلی الله سره ناشته نو دوه رکعات مانځه باندې نو مازر وین دي ته وی ته ورشه رسول الله باندې خطبه راکړه مو څوک دې دوی نو دې منع کړ اسی نه یې نو ورته وایي ته په دې دوه رکعات نه منع کړ په خپل کې نو کې اشاره درکړه نو قصدن دې کې بیا درسته
او که چته یرو ته نو انحراف به وکړي وایي چې خادمه څنګه ورغله او ورته یې وویل رسول الله مبارک اشاره وکړه چې مونځ یې پوره کړ بما ته ویل ابنه ابي امیه ای د ابو امیه لورې زما نه سوال د رکعتین کې بعد العصر نو ویې ودا د عبدالقیس وفد راغلی نو فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر دې د ماسپخین د اتو رکعاتو له مشغوله کړم فوما هذا ته پوښي په خبره عبدالقیس وفد راغلی فشغلوني عن الصلاه بعد الظهر ركعتين بعد الظهر فوما هذا ودې نصر وتلا قضاء السنه سنه لیکن مولانا صاحب ټول علماء دې کې اوس حکم یې سره امام شافعي صاحب وایي چې دوه رکعاته د مازدیګر نه بس کولی شي دا شافعي صاحب سنت دی وایي دا بله مسله اوس وروتله د مازدیګر نه بس دوه رکعاته سنت دي او امام ترمذي د احمد مسلک هغه سره لیکلی دی لیکن جماهیر څه وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک امام شافعي امام احمد او مولانا د احمد راجح حتی دی ادا چې نه مخلوق دی لکه کوئی شی په خبره د شافعي صاحب په دې د دوه رکعاته د ماسپخین د مازدیګر نه پس دی وایا مسنون دي سمې ویل کا ترمذي د احمد قول هغه سره لري لیکن ابن قدامه په مغني کې د احمد قول د امام ابو حنیفه او مالک سره لیکلی دی چې دا او جماهیر ټول په دې متفق دي چې دا مخلوق دی د دې لپاره جواب وکړو دا خصوصیت د رسول الله مبارک د دلایل ترته خصوصیت دي وبلا دلایل ورته وسوي ما حدیث وایا ابن عباس انما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لانه اثاره مال ذا عبد القيس مشغول بتقسيم المال هو ضمير مال دراجه كتقسيم مراد هو عليه السلام ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما وصلاة حاشية حاشية وقرخاء والظاهر أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ودي منتقنا يا رضا سماتا جوابنا أبو بوري أصلاتا ولي مولانا سيد لأنه ورد في حديث أنه كان يصليهما وإنما ذكر الطحاوي بسنده حديث أم سلمة وزاد فقلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا قلت بيه يا بابا قال لا لكن الطحاوي سند ضعيف تكاكا کتبه چې طحاوی کې دا ته احتیاطونه د طحاوی سره سره لکه ضعیف دی ودرته کتبه مسند احمد او صحیح ابن حبان کې په سند صحیح راغلی د طحاوی سند ضعیف دی او په مسند احمد او په صحیح د ابن حبان کې دا قال لا لفظ په کې راغلی دا روایت په صحیح سند راغلی طحاوی سند ضعیف دی په مسند احمد او سعید ابن حبان کې په سند صحیح راغلی دی په لفظهما اذا فاتتا قال لا رسولات قال ابن حجر سوي وقد علمت ورس وقد علمت تتقدر عائشه توي ان من خصائصي اذا عملت عملا داومت عليه ودي منتهى وقد علمت أن من خصائصي إذا عملت عملا داومت عليه ومن ثم فعلتهما ونهيت غيري عنهما. مسلمان پوچھ پہ کنا بتا سکے کہ مولانا صاحب خصوصیت رسول الله صلى الله عليه وسلم دے ما وجد طحاوی روایت کو پکشتا ضعیف ہے مسند احمد او سعید ابن حبان کی ام سلمہ روایت کو مضبوط روایت راغلی ہے. وقال ابن عباس كنت اضرب الناس مع عمر شبسي ابن عباس سوي كنت اضرب الناس مع عمر كنت اضرب الناس مع عمر ومولانا سيدي عثمان كوا دلتوي في لم يعود له مالي او عائشه وي في پیغمبر مبارک بار کرم راغلي د ورکاته کړی ام سلمہ ثم لم يعدهما وای کنه او عائشه صدیقہ سوي چې کله راغلي ما کړی کړو سو د
तो पहले तो मिसाल में कमा पहले आयशा लेकिन आयशा ने देने जवाब कही कि मां ने तपोसो को अल्लाह रसूला ता मुतहरक मने के भी आलम तालमी अन मिन खसाइसी इजा अमलत अवल दावमतु अलैहि मतलब पैगंबर खुसूसियत के माना है इस्तिराब में खत्म कहा कतब यौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्ले आयशा दा हमारा तफसीर हो लो पर बसेश मौलाना से तमाम रिवायत थी यो जवाब हो अबू दाऊद की आयशा रिवायत कर मसला वाले क्लास है अबू दाऊद के क्या रिवायत थे आयशा असली इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली बाद अल-असर व यनहा अनहा इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली बाद अल-असर व यनहा अनहा व युवासिलु व यनहा अनिल विसाल सब विसाल में को उम्मत बेमानी का वो याद रखो समय إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها صلاة الرجل ويواصل صوم الوصال وينهى عن الوصال وبخاري के राजी ابن عباس بما بدأ عمر صلى الله عليه وسلم لو كثابت نبي أولي خلق وهي زوج البسيشة وفي الباب عن عائشة ومسائل مصطفى سالفة عائشة أبو داود كده أو أبو داود كده أو أم سلمة مسلم كده أم سلمة مسلم كده أو ميمونة مسند أحمد كده أو أبو موسى مسند أحمد كده قال أبي سعيد بن عباس حديث حسن وقد رواه غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد ركعتين بالكل ديرو وهذا خلاف ما روي عنه أنه عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أو حديث ابن عباس أصح قال لم يعد لهما سمعت في وده علم ابن عباس لم يعد عائشة برواية كشتة خصوصية وقد روي عن زيد بن ثابت أنه حديث ابن عباس وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات روي عنها النبي عليه السلام ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين يعني ماذا جوابه من خصوصية عائشة كريشتا وروي عنها عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد حتى تغرب بعد الصبح حتى تطلع الشمس أو واقعة أم سلمة سر في خبر والذي اجتمع عليه أكثر العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني ذلك من الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف على كذا العلم يستوي كنا لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت جواب مفرد فقد روي عن رخصة في ذلك الحديث جواب من التوكل وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده يقول الشافعي وأحمد ذكر ذكر करे وابن قدامة ذكر करे इमाम मालिक के इमाम से तरवाइज था वक़द करिया कौम में साबिर हम बाद में सलात में कदा एदान बाद असर व बाद सुबह भी यقول सुफयान थोरी मालिक व बाद अहल कूफा बस पर मौलाना यौम मसला الفاتحه تمام कि आखिर यौम ही हुआ अब सवाल है इंशाअल्लाह आगे के वो तफसील तक इंशाअल्लाह अब किताब